ګرانو کتونکو الحمدلله الافغان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په دغه رمضان مبارک کې خلکو د دروجو په شکل کې د غوړو په شکل کې د وړو په شکل کې امداد جاري ساتلی دی. الله پاک لاک لاک شکر دی. زه په دغه کې د حضرت خان صاحب ډېره زیاته مننه کوم، د دوبۍ دغه رو ډېره زیاته مننه کوم. یوه خوراکې چې ما ورته سودا به ورکړم ځکه چې دومره زیاتې زنانه راځي چې بیا واپس کولی نه شو، بیا خفه کېږي او کرایان یې لګولي وي، څوک پیدل راغلی وي او چاته غوړي او چاولې میلو شي یا چاته غوړي او اوړه میلو شي نو خوشحاله لاړې شي. او په داسې وینو یو څو کسان له به نغدې ورکړو بس د هغوی کار به وشي، خو مسلسل زموږ دا دفتر دا دوی ټکانه ده چې دغه روان وي. تاسو وینئ دا مونږ چې کوم دی نو دې وخت کې ګاډي ته روانې دي او روجې چې کوم دی چو او بل ورځ چې کوم دی نو غوړي د 54,000 روپو غوړي هغه اچولي وو. دې نه مخکې چې کوم دی دا 79,000 روپو سودا اچولې وه. نو دا د هغه وروڼو هغه 3 ډونر چې د هغوی په وجه باندې مونږ ډېرو ته نغدې ورکړلې او داسې خلک راشي رایه ورسره نه وي بیا به ضرور ورکړو. خو دا نن هغه د سودا دغه بجټ چې کوم دی هغه مونږ برابر کړ او دا دفتر ته ځو. نن سبا ورځ به په دې باندې تېره شي، دغه خلک راځي چې هغوی ته یې ورکړو. ګرانو کتونکو په دې باندې زموږ د اکاونټ نمبر دی، غواړو چې په دغه اختر کې یتیمانو ته کپړې والو پیزار ورته والو، په دې کې را سره څوک مدد کوي نو بلکل راتلی شي انشاءالله. دا څنګه چې وایو د هر څه ذموار یو. د دوکان نه رسید یوسو، دوکاندار له چک ورکو او دفتر کې خلکو له ورکو، اول ته کې چا له ورکو نو هغوی نه لیکل کوو. د هر څه ریکارډ شته دی، د یوې روپیو د ټکې ذموار یو. په الحمدلله جذبه هم زیاته ده، دړه زور هم زیات ده. دا کار رانه الله پاک اخلي. د دې کار مونږ ته صله دا میلاویږي چې سکون دی، خوشحالي ده. په دې 400 کې ډېر لوی خانان دي چې په کروڑه روپۍ د هغوی زکاتونه دي. یو الافغان شیرپو پکې لګیا دی او خلکو له خوراکي توکي ورکوي. دا وړه خبره نه ده، ډېره غټه خبره زما لپاره. او دا ده الله پاک په ما ډېره غټه مهرباني ده. نو د خپل رب چې زه څومره شکریا ادا کړم، دا تلاوتونه، دا منځونه، دا زکاتونه، دا خدمتونه، دا دې له نه چې یاره زه 1,000 روپۍ 2,000 روپۍ 15,000 روپۍ 15,000 روپۍ 1,00,000 روپۍ سکون نشته. انسان ډېر معمولي څیز دی چې ته بیمار شي، ډېر معمولي څیز دی. نو دا الله پاک زموږ نه دا کار اخلي. ستاسو ملګرتیا پکار ده، باور ساتئ او هغه خلک کمنټس کوي، کنځلې کوي، دا د دوی د ذات پات او د والدینو تربیت دی. نو د دې خلکو نه تاسو ګیلې مه کوئ چې زه دې ګیله نه کوم، تاسو ته ولې ګیله کوئ؟ د دوی پلار هم دغه د چا چې پلار مور نه معلوم نه کړه هغه نه به ته څه ګیله وکړي. ولې یو صحیح خانداني کړ چې ګره هغه ستا ډېره ښه تربیه کوي. نو داسې خلکو نه تاسو ګیلې مه کوئ. زما ته ګیله نشته دی، لګیا به دا خلکه دا سپي دا به غاپي او زموږ کاروان مو داسې روان دي، داسې چې ښه په تیزۍ سره روان دی. خو نه وي نو بیا دوی ته هم چې راځئ چې مازدیګر کې غټ وریجې در کومه چې خورئ خیرات کې هر سړی وړي چې ښه چا در پکې نامنې نشته. مننه.